تاسو کله سوچ کړی دی چې سمندر لاندې د انټرنیټ دا کیبل کله وشلیږي؟ انجینران بیا دا څنګه ریپیر کوي او څنګه پیدا کوي؟ د دنیا تقریبا 99% انټرنیټ د دې فایبر اپټیک کیبل په ذریعه سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي. خو دا کیبل هر وخت خو محفوظ نه وي. کله کله د سمندر لاندې زلزلې راشي، کله د سمندر غرونه راوشلیږي یا د ځمکې غټه حصه راوشلیږي، کله د کشتو انکر په دې کیبلو باندې ولګي یا د میانو چې کم غټ جالونو په هغې کې دا راګیر شي. په دې وجه د سمندر لاندې دا انټرنیټ کیبل ډیمیج کیږي هم او حتی چې پرې کیږي هم. سوال دا دی چې کله دا کیبل د سمندر په 8000 یا 4000 کیلومتر لاندې ویښ کی وي او وشلیږي، نو بیا انجینران څنګه دا پیدا کوي؟ ځکه هلته خو د عام انسان تله مشکل دی، آسان خو نه دی. د ټول نه اول انجینران خاص ټیسټونه وکړي او سیګنلو په ذریعې سره معلوم کړي چې دا کیبل په کم ځای کې دی او کم ځای کې خرابي راغلې ده. کله چې د خرابۍ اګزیکټ لوکیشن معلوم کړي نو بیا هلته کیبل ریپیر شپ ولیږي او د هغې د لګولو انتظام هم وکړي. دا ریپیر شپ کشتو په شانتې وي خو عامه کشتۍ نه وي. په دې کې 100 کیلومتر نوی فایبر اپټیک کیبل پکې وي، غټ وینچ سیستم وي پکې، ریپیر سامان وي پکې، او د سمندر د ژورو اوبو دپاره پکې ROV رپورټ سیستم پکې هم موجود وي. دا ROV رپورټ د کشتۍ لاندې سمندر ویښ ته ځي. په دې کې خپل روبوټک آرم هم وي، لایټ سیستم پکې هم وي او مضبوطې کیمرې پکې هم وي. او په سمندر کې دننه چې کم ځای کیبل وي هغه معلوم کړي او روبوټ په ذریعې سره د هغې اګزیکټ لوکیشن معلوم کړي او په کیمره کې راواخلي. کله چې د ROV روبوټ کیبل پیدا کړي نو خاص ګریفینل هوک ورته وایي یا روبوټک آرم په مرسته باندې بیا دغه کیبل ونیسي، ډیر په احتیاط سره سمندر سر ته راوړي. کله چې کیبل کشتۍ ته راورسیږي انجینران یې خراب چې کم حصې هغه کټ کړي او بیا یې واپس ریپیر کړي. چې کم ځای کې فایبر اپټیک ټوټه لګول غواړي هغه ورته هم ولګوي. وروسته د فیوجن سپلایسینګ ماشین په ذریعې سره د کیبل دا دواړه حصې یو بل سره اټیچ کی. دا کار ډیر زیات په پریسیشن سره کوي ځکه چې د فایبر لږه غلطي هم انټرنیټ سیګنل کمزوري کولی شي. د جوائنټ کولو نه بعد د محفوظ ساتلو دپاره پې واټر پروف یا پروټیکټیو کور هم ولګوي. بیا انجینران دا کیبل مکمل ټیسټ کړي چې آیا ډیټا پکې ټرانسفر کیږي که نه. کله چې ټول ټیسټونه وشي کامیاب شي نو وینچ سیستم په ذریعې سره کیبل بیرته ډیر په احتیاط سره د سمندر تل ته ورسوي او خپل ځای کې کیږي واپس. نو که سمندر لاندې یو انټرنیټ کیبل وشلیږي د ټولې دنیا انټرنیټ په دې سره نه بندیږي ځکه چې ډیټا د نورو کیبلو په ذریعې سره یا مختلف روټ په ذریعې سره هم هغه ټرانسفر کیږي. خو په کم ځای کې چې کیبل خراب شي یا وشلیږي هلته انټرنیټ یا سلو کیږي، بینکینګ سروس، ویډیوز کال، کلاود سیستم، آنلاین کاروبارونه دا ټول ورسره خرابېږي. د دې وجې نه دا کیبل د سمندر لاندې ډیر زیات اهم وي او د دې د ریپیرینګ دپاره ایډوانس کشتۍ وي، روبوټک سیستم وي او ماهر انجینران موجود وي.